الیمین ګنډاپور د منظریام نه غایب شوی دی. چا غیب کړی دی؟ کم خوا دی کم خوا نه دی؟ په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. خو بل طرف ته منظور پښتین پاټۍ باندې په پی ټي ایم باندې ډېره غټه پابندي لګېدلې ده. پابندي په چا لګولې ده؟ په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. چې دې نه علاوه په عمران خان باندې یو ځله بیا یو ډېره غټه مقدمه درج شوې ده په ټکسلا کې. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. هسې خو په عمران خان باندې ډېرې زیاتې مقدمې دي، خو دا په یو بله مقدمه درج شوې ده. د څه مقدمه ده په هغې هم تفصیلا خبره کو. خو ټول نه لومبې د پی ټي ایم چې کومه د منظور پښتین پارټي ده، د پښتنو پارټي ده، په هغې باندې تفصیلا خبره کو چې په هغې باندې پابندي ولې لګېدلې ده او پابندي پې چا لګولې ده. جی منظور پښتین احتجاج باندې وزارت داخله طرف نه غټه پابندي لګېدلې ده، باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. منظور پښتین پارټي پابندۍ مطلب دا دی چې د منظور پښتین چې کومه پارټي د پی ټي ایم که چېرې د هغې چېرته دفتر وي هغه به هم سیل کېږي، ورکه احتجاج کوي یا څه هم کوي نو هغه به غیر قانوني قراریږي. جی دا پابندي چې کوم دی وزارت داخله له طرف نه د منظور پښتین په پاټۍ باندې لګېدلې ده، په پی ټي ایم باندې وزارت داخله له طرف نه. جی وزارت داخله د طرف نه پابندي ده، د کې پی کې د حکومت د طرف پابندي نه ده. جی نو منظور پښتین راتلونکي ټایم کې څه حکمت عملی تیاری څه به کوي چې د خپل پابندي د نه ختمه شي، دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو پابندي پې د هغه خلکو د لاسه لګېدلې ده چې د منظور پښتین د پاټۍ دوه کسان داسې وو چې کله عمران خان خلاف عدم اعتماد راتلو نو دغه دوه کسانو پیپل پاټۍ او مسلم لیگ نون سره ناسته کړې وه. یو محسن داوړو او یو بل کسو، د هغه نوم اوس زما د ذهن نه ووتو چې دی پیپل پاټۍ او دغه نون لیگ سره ناسته کړې وه. او اوس همدغه نون لیگ او پیپل پاټۍ په دی باندې پابندي ولګوله. په کار خو وه چې د محسن داوړ سترګو له کتلې وې چې د عمران خان حکومت دی راغورځولو نون لیگ والا او پیپل پاټۍ والا، نو دغه محسن داوړ هم د دی سره مرسته کړې وه، هم دی سره یې ناسته کړې وه. باقاعده محسن داوړ د اسمبلی نه خپل یو سیلفي تصویر هم شیر کړی چې کله د عمران خان حکومت دی وغورځولو نو هغه سیلفي شیر کړی وه. 174 یې ورسره لیکلي، یو سل څلور اویا یې ورسره لیکلو چې په یو سل څلور اویا سیټونو باندې هغه د عمران خان حکومت غورځولی. نو په کار خو نه وه چې دومره پابندي همدغه وزارت داخله همدغه نون لیگ پیپل پاټۍ په دی باندې لګوله، ځکه دی هم څه وخت یې سره ښه کړي وه. د عمران خان خلاف حکومت راغورځولو کې دی هغې سره ښه کړي وه، خو اوس هماغه پاټۍ چې کوم ده هماغه حکومت په دی باندې پابندي لګولې ده. خیر په دې باندې به سره نیکسټ ویډیو کې کمپلیټ انفارمیشن شریکوم. خو اوس الیمین ګنډاپور طرف ته راځو چې الیمین ګنډاپور منظریام نه غایب شوی دی. خبرونه چري چې ګنډاپور چا غایب کړی دی. الیمین ګنډاپور حوالې سره په مین سټریم میډیا باندې فوټیج هم چلی چې ګنډاپور د کې پی هاوس نه بهر وځي. جی خو دغه فوټیج کې که تاسو کتلی وي نو فوټیج کې چې کله الیمین ګنډاپور کې پی هاوس له دننه کېږي نو تورې کپړې اچولې وي، خو چې بیا وځي نو بیا یې کپړې سپینې وي او هغه فوټیج کې الیمین ګنډاپور صفا راغلی هم نه دی. نو فیصل کونډي ویلي دي چې ګنډاپور خپل ځان په خپله غیب کړی دی، هغه حکومت نه دی غیب کړی، هغه حکومت سره نشته، خپل ځان په خپله غیب کړی دی. کې پی هاوس راغلی خو کې پی هاوس نه هغه وتی دی، او چې دا کوم فوټیج دی ښایي نو یې کې صفا ښکاري نه چې دا ګنډاپور دی که نه دی. نو ګنډاپور غایب دی. ایجنسیان مطلب محسن نقوي اوس یو پریس کانفرنس وکړو چې کې وی چې موږ سره نشته، نه ایجنسیانو سره شته، نه پولیس سره شته. نو چېرته لاړو؟ غټ پټ سړی چا غیب کو؟ کوم خوا لاړو؟ دا هم د سوچ خبره ده. په عمران خان باندې په ټکسلا تانه کې یو بله مقدمه در شوې ده. کوم احتجاجونه چې روان دي په ملک کېږي د هغې الزام په عمران خان باندې لګېدلی دی. په عمران خان د کارکنانو اکساولو الزام لګېدلی دی. د کارکنانو اکساولو حوالې سره په عمران خان باندې مقدمه در شوې ده. او بل طرف ته صحافیانو دا رپورټ هم جاری کړی دی چې د پی ټي آی کارکنانو احتجاج دوران د ملک اساسو ته هیڅ قسم نقصان نه دی ورکړی. یو طرف ته دی وایي چې نقصان نه دی ورکړی او بل طرف ته پې مقدمه درج کړې ده. اسلام آباد کې 26 نمبر چونګي باندې یو پولیس اهلکار زخمی شوی و چې هغه وفات شوی دی. دا پکې یو غټ نقصان شوی دی. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.